د خیبر پختونخوا مختلف سیمو کې کرک بنو ډیر اسماعیل خان او لکی مروت کې د طوفاني بارانونو لوجې 25 تنان په حق رسیدلې دي او 115 تنان ژوبل شوي دي. د خیبر پختونخوا ډیزاستر منیجمنت اتارټي لخوا جاری کړی شوی بیان تر مخه بنو کې 15 لکی مروت کې 15 کرک کې سلور او ډیر اسماعیل خان کې یو تن په حق رسیدلې. د تیز باران لوجې یو کم اویا کورونو ته زیان هم رسیدلې دی. د ریسکیو وینا ده چې د تیز باران لوجې د کورونو چتونه او دیوالونه را پریوتی دي چې ډیر تنان پکې ژوبل دي. ژوبل تنان نږدې اسپیټال ته منتقل کړي شوی دي ولې ډیر ژوبل تنان پیښور ته استولې شوی دي. د پاک فوج اهلکار ریسکیو اپریشن کې مصروف دي او په متاثره علاقو کې د خلکو سره مرسته کوي. د سره د پاک فوج افسرانو د ډیسټریکټ هډ کوارټر بنو هسپتال دوره هم کړې ده. په طوفاني باران کې د ژوبل شو تنانو عیادت کړي دي او د اسپیټال انتظامی ته د مریضانو د پوره خیال ساتلو هدایت هم جاری کړي دي. د پاک فوج افسرانو ویلي دي چې پاک فوج په هر مشکل وخت کې د خپل قام سره ولاړ وي او چرته چې هم ضرورت وي نو د سیول انتظامی سره په شریکه د خدمت دا سلسله به هم داسې دوامدار وي. په امدادي هلو ځلو کې د پاک فوج سره ریسکیو 1122 الخدمت فاونډیشن او د سیول ډیفنس رضاکارو برخه اخیستې وه.